بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو. یو داسې شخصیت ملاقات چې ټوله دنیا ټوله پښتونخوا او ټوله د میراوس په نوم پیژني، خو د هغه خپل نوم څه دی، د هغه ورکوټوالی چېرته تېر شوی دی، سکول یې څویمه پورې ویلی دی، روڼو خویندو کې د هغه څویم نمبر دی، بچي یې څو دي، دا ښکلې ښکلې خبرې د هغه د ژوند حوالې سره د هغه د فن حوالې سره چې کومې خبرې دي، کومې طنز و مزاح دی، تاسو هر وخت اورېدلي دي. نن به د دوی مونږ هغه روپ کتلو کوشش کوو چې کوم دوی پټولو مطلب چاته نه دی معلوم، پټول خو نه چاته نه معلوم. نو زه خو به ورته په میراوس ستړی مه شوی یم او دوی به خپل نو میراوس ستړی مه شي. السلام علیکم خانجي څنګه؟ اوس ته مینوالو ته بس ما مخامخ کړې، ته ورته خپل نوم چې تا له والدین کم ایښی دی، ستا ورکوټوالي، بس دا خبرې ورسره وکړه. نو زه به ګرانو کتونکو ته نور څه ووایم، ډېر خبر هم دي داسې، خو ما له په ماشوموالي کې خپل مور او پلار چې کوم نوم ایښی دی هغه حیات نوم دی. دا میراوس نوم چې کوم دی دا تاسو چې دا کوم نومونه واخیستل دا میاګان د ظاهر شاه دي، د دوی په کورنۍ کې دا د 3 میاشتو په عمر کې ماته ویلې شوی دی. لکه د دې بس داسې یو هغه بیا خو ماته پته نه وه 3 میاشتو چاته څه یادي چې میراوس څه ته وایي. نو بس میراوس ته بیا ماته نه څو ځله تپوس وکړو چې تا ماته دا نوم د څه دپاره ویل؟ وایي تا په زانګو کې دا ټوپونه والو ډلتې او شلتې او دا چل به دې کوو. وایي ما به ورته وایي چې دنګه میراوسه د راجا کره خیرات دی او دغه لاستې مات دی. ډېر ښه ډېر بس هغه په میراوس خبره لاړله، زما مشهوره شوه. بلکې تاسو خو ته پته ده چې موږ خو ستاسو په ګاونډ کې پاتې شوي، تاسو زمونږ نیکان یې خانان یې دغه علاقې، زمونږ په ګاونډ کې تاسو خانان بیا موږ زمیندار وو. او زما د پلار د والد صاحب نوم چې دی هغه چې دی نوررحمان و، په مولا مشهور، او د تره نوم مې مشر تره مې هغه پینده خان نوم و، کشر هغه چې ستاسو په دغه کوڅه کې لیوني سپي خوړلی و، د هغه صحبت نامه و. او سبق ما دومره نه دی ویلی. اوس خو زه چې ما نه څوک تپوس وکړي هسې د ګپ نه ورته وایم چې ما چې 16 پاس کړ بیا مې 10 امتحان ورکړ، هغسې خو یې ټوک وټقال. او خدای خبر چې زه په 7 کې یم که په 8 کې، خدای خبر چې 9 پیرې دي که څومره پیل شوی، ځکه چې ما توجه ټوله د ټوکو ته وه، د ګپ شپ ته وه. هغه ګپ شپ کې زه رو لکه له هغه شروعاتو وخت کې اجرې بیټکونه ګډې وډې لطیفې به هم کوو، هغه د اخلاقو نه بهر وي. چې کله سکرین راغی نو زه چې سکرین ته وغوښتی شوم ټلویزیون ته، نو بیا د هغې نه بعد هغې ما ته وویل چې دا بیټک یو جره نه ده، دا کور دی، ته به په دې کور کې څنګه خبرې کوې؟ تا ته ښځې هم ناستې دي، پیغلې هم ناستې دي، بوډېګان هم ناستې دي، بوډاګان هم ناست دي، ته به څه وایې؟ دا خو ټي وي د پار کور کې لګېدلې. ما هغې ته وویل یاره چې زه به راته یو داسې قدم کېدم چې هغه به تر اوسه پورې په دې ټي وي کې نه شي، په دې غونډه دنیا کې به هم چا نه ایښودلی. نو اولنۍ ما د منشیاتو خلاف قدم لکه په دغه کې کېښوده، لکه نشې نه دي خلک چې نشې کوي. هغه وخت کې اوس خو ایس مایس راوتې دي، ما خو لا لیدلي هم نه دي او نه دي راته خدای ښایي. خو هغه وخت کې دا چرس پوډر او دا اپیم مپیم او خلکو به دا څیزونه خوړل، ټینال جولی به وې. نو دا ماته یاد شي. نو د هغې په مقابله کې زه شروع شوم، نو هغه دومره ایډوانس لاړه، زما اولنۍ دغه دا وه د راوتې نه شمه د خلکو نه یارېږم، نه چرګو غلیم ځکه پټېږم د چرګو غلیم، یا د ګیدړانو اصلي دوست یم د چرګو غلیم ځکه پټېږم د چرګو غلیم، د دیوال د سر نه چرګې تښتومه او د چرګو غلیم. بیا مې دویمه وپسې دا سندره راوویسته، هغه که تاسو اورېدلي، زه چې کله مړ شمه تورې جامې واغونده، مې زه چې سهار پاسمه دومره نشه وکمه، زمه په دیکو لوړه وکړو جوروي. ډېر ښه. حیات خانه دا خبرې خو ما ستاسو مخکې مې اورېدلي دي، تاسو مې ویلي دي. زما د انټرویو مقصد چې کوم دی ستاسو د دغه لکه ستاسو وروڼو خویندو کې ستا 2 نمبر و،
لکه تاسو زمانه دوه خویندې مشرانې وې هغه مړې دي او بیا دا نورې خویندې څلور زمانه کشرانې دي چې هغه اوس هم شته دي نو او روریان موږ شپږ وو او دې کې یو مړ دی او دا پنځه لا اوس هم ژوند دي او دوخان او تا همزول یې ما او دوخان چې کوم یو دا په یو ورځ زما او د هغه پیدایش په یو ورځ دی ماشاءالله مشر ته یې خواږی نو اوس په دې کې دا مو وایم چې دلته حکومت هم څه کوي زما پلار 1950 کې واده کړی دی او زما شناختي کارت کې 1948 عمر دی ډېر ښه دا خو ډېر ښه زه د پلار نه 2 کاله مشر یم بیا زما کور والا زما نن 15 کاله کشره او په شناختي کارت کې زما نن 19 کاله مشر ته وایي که ما نیاز نه میراب صاحب زه د تاسو خو 2 کورواله دي که نه یو وفات شوی ده کشره وفات ده او بچي دي څونه دي دواړو نه د دواړو نه یو اووه لوڼو شپږ زامن ماشاءالله او دې کې 3 هلکان مړم دي درې مړم دي لکه پوره ټیم و پوره د کرکټ ټیم ټیم اکسټرا هم پکې و حتی راته ووایه اوس په یو تپوس کومه بچي به دې نه خفه کېږي لوریانې درته ګرانې دي او زامن څه کار ووایي یاره دا زه به راته ده ووایم که نه چې د 10 زامنو نه یوه لور ښه ده نو ومره د مینهوالو مینهوالو چې د 10 زامن لا او د نن سباني زامن لا یو لور ښه ده والله چې بس هغه لونه خو به دې بیا هم چې دی راشي خدمت په دې وکړي زما په کور کې زما اسمانه زما لکه نظر ختم شوی دی نوکونه راته لونه کټ کوي جامې راته لونه ایځي ټوپۍ راته لونه پساروي او چې دی دغه یې ده څومره خصمانه څومره خدمت چې دی هغه ماله لوریانې کوي تر اوسه پورې ماله یو زوی نه دی راغلی چې یاره پلاره ستا دا سپلی الټه دی او یا سمې دی دی هم راته نه دي ویلي میرویس تا باندې سختې رالې مونږ ولیدې ډېر لکه بیمارۍ هم ګیر کړې حالات هم ګیر کړې خو تا چاته لاس نه دي نیولي نه بلکل دا د دې مینوال ته ووایه څه وجه ده بلکل نو یو کار دی ما وخت ډېر ښه وخت تېر کړی دی او زمونږ شکر دی خو تاسو ته پته ده مونږ ستاسو ګاونډیان یو تاسو زمونږ نیکان یې زمونږ خپلې ځمکې وې خپل هم کورونه وو څه د تاسو سره خوا کې وو څه د پټونه په پټو کې مونږ جوړ کړي نو یو ټایم داسې راغی چې کله ما بیا دا فیډ شروع کړو نو ما بیا لاس بله 100 روپۍ هم راتلې او زه خو ما به خلکو سره امدادونه کړل خو انسان دې راشي پې یعنې ما په دې حالاتو کې قسم دې کله به چین او کله به وړونو کله به وړینو په خدای مې د قسم کې ما چاته لاس هم نیولی چې ته یو الله څه وسیله جوړه کړې ده چاړه کې اچولی او تاسو امداد شوی بېله خبره ده تا واپس کړی نه دی خو چا نه دې غوښتې هم نه دي ما د چا نه غوښتې نه دي تر اوسه پورې ما چاته دا نه دي ویلې چې یا ماله 100 روپۍ راکړه یا که د چا نه مې یو 100 روپۍ قرض اخیستي مې بیا ورکړي دي داسې خو خلک کوي که نه خو خلک کوي انسان یې مېلمانه راشي جیب کې سني نو خامخا به چاته وایي که نه بلکل نو دا د میراوس د ژوند هغه خبرې وې چې کومې موږ تاسو سره شریک کول غوښتل ځکه چې تاسو د ډېرې انټرویوګانې به کتلې د طنز و مزاح حوالې سره خو تاسو ته دا نه و پته چې د نوم حیات خان او ما ته خو پته وه خو به چې تاسو هم پته ولګي بل دا دی چې د رونو خویندو کې د تاسو وایي زما دا نمبر دی او د والدینو کې بیا تاسو ته یو غټه خبره دا وکړه چې ټول بچي ګراني ولوریانې څه بل شان ګراني نو دا زموږ یو د دې د میراوس د ژوند حوالې سره څه دغه میراوس څه پیغام د نشو حوالې سره د ژوند ښه کولو حوالې سره خپل څه مینوال ډېر دي که نه نو لاور خو بس په یو خبره باندې د خپلو زامنو نه خوشحاله یم 6 زامن مې دي ټول زلملي دي که 2 ودونه کړي 4 لا دا پاتې دي خو بس په دې ته نه خوشحاله یم چې یو نشم نه کوي ماشاءالله دا ډېره غټه خبره ده نن نسوار څه دي چې دا نسوار هم نه کوي نه سګرټ څکي نه چرس کوي نه ایس کوي نه ایس نه جوارګر دی یو فضولیات نه کوي ماشاءالله نور ټیک دغه چې دی کار نشته روزګار نشته نو په زور خو چا سره نشم لیکلی ټیک شاباش او چې دی داسې اوس چې دا ما دا کومه انټرویو وچلې ده مخکې په دې کې رانه ډېرو افسرانو کاغذونه غوښتي دي ولې مې لیږلي دي بلکې د کوټې یو سړی دی هغه په کراچۍ کې ډېر لوی بزنس دی او د آیلو کمپنۍ ده هغې هم راته ټلیفون کړی چې یو 2 زامن دې مال راولېږه 40,000 به د میاشتې ورکوم او کټ بستره کانه پینه به هم ورکوم
دوه بچي دي په ما شو ډېر یو د اف آی اے مشر ډایرکټر چې کوم دی هغه ما اسلام آباد کې هغې راته ټلیفون وکړو لایو کال باندې چې ما سره مخامخ شه ما سره خبرې وکړه هغه یې هومره نه کاغذونه غوښتې چې ستا د زوی به یوه روپۍ نه لګي او چې کوم پکې څوارلسمې اما له راوړېږه د هغه کاغذونه ستا د پیغام مقصد دا و چې نشې نه کړي دا غټه لکه ځوانانو ته دا پیغام ورکړه چې نشو ته مه نږدې کېږئ نو بس نشه خو داسې بېروزګاري دې نه وژني خو نشه دې وژني بلکل بېروزګاري دې نه وژني اوس آیس خلک سکي آیس یو داسې نشه ده چې په دې کې چې شیشه میده کېږي او شیشه چې دی دا که ته میدم کې او دا چې خېټې ته لاړه شي ستا دننه جسب کولمې دا به دره کټ کوي بلکل جی کم سړی چې آیس کی او لګاتار سکي نو دا به 15 کاله ومري دا د میراوس نصیحت د هغه د ژوند حوالې څخه خبرې اترې تاسو د فیډبیک په انتظار به یو زموږ یوټیوب په جواد خان تنګي په فیسبوک ساده ژوند او موږ ته فیډبیک ضرور راکړه ډېره مهرباني حیات خان ډېره مننه میراوس عرف حیات خان